دعوت به رواني موږ به یو موږ به نه یو دا دعوتونه به تر قیامته جاري. دا آیت کله چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم بیماری سخته شوله، مریضتیا یې سخته شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تکلیف ډېر سیوا شو، انتهایی سیوا شو تکلیف یې، او مرګ ته نږدې شو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې کله پې تبه د تبې حالت پې دومره زیات شو چې په هغې باندې به خوله راتلله او سخت به ګرمېدو، نو ما په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دا څادر یو ځل داسې د اوبو نه ګرم کړو، پکې مې ښودو، نو هغه څادر یې بېرته وچ کړو، داسې لوګي ته ویستل. دوه درې ځله وایي د الله نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته وویله چې صحابه کرامو مونځ کړی که نه، وایي چې کله نبي صلی الله علیه وسلم دا پرده لږ اخوا کړل، ویې کتل چې په جومات کې صحابه ناست دي مونځ کوي، وایي ډېر سخت خوشحاله شو. ابوبکر صدیق رضي الله عنه ولید. بیا بله ورځ نبي صلی الله علیه وسلم مانځه ته راووتو بهر ته، د ابوبکر صدیق په یو څنګ کې کېناسته چې اقتدا یې کوله. عایشه فرمایي چې کله د جومات نه را روان وم، د خلکو راخیسته او دا خپې په ځان پسې راښکلې، دومره سخت مریض وم، دومره سخت تکلیف کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ وخت یو بعضې صحابو ته ویل تاسو یو لیکل راوړئ، یو پاڼه راوړئ، زه پې لیکل وکړم. ځینې صحابه ویل دا سړی مریض د تکلیف ورته مه ورکوئ، ځینې ویل راوړئ. په دې کې صحابو په خپل منځ کې خبرې شروع کړې. نبی صلی الله علیه وسلم سخت غوسه شو، ټول زما د خوا نه وځئ، ویل ځئ زما د خوا نه، ډېر غوسه شو. په دغه وخت کې د یو صحابي راونوتو، عبدالرحمن د عایشې ورور رضی الله تعالی عنه، هغې دا مسواک په خپله خوله کې وهو. نبی صلی الله علیه وسلم اشاره وکړل دا مسواک ماته راکړئ چې خوله کې ووهم. عایشه وایي ما دا مسواک راواخیستې، د هغې دپاره مې پوس کړو، بیا مې ورته ورکړو. نبي صلی الله علیه وسلم په خوله کې دا مسواک ووهو، داسې یې ووهو ګویا کې په ژوندي نه هم داسې مسواک نه ووهلی، دومره ښایسته مسواک یې ووهو. او د هغې نه بعد یې مؤمنانو مسلمانانو ته څه وصیتونه او څه خبرې وکړلې. په دغه وخت کې چې کله وایي نبي صلی الله علیه وسلم زما په دې څنګ کې پروت دی او زما په دې پتون باندې سر ایښودی دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم ساه ورکول شروع کړه، خو ډېره سخته پې وه. او ما ورته ویل چې د دې لور راله فاطمه رضی الله تعالی عنها، ویل زما پلاره په تا باندې څومره سخته ده، په تا باندې څومره تکلیف دی، دا خبره وکړه. هغې د خپلې لور ته ویل چې ستا په پلار باندې دې نه بعد نوره سخته نشته، دا اخرنۍ سخته ده. ویل څومره چې د انسان ایمان قوي ویل دومره پې سخته راځي. بعضې صحابه و عایشه رضی الله تعالی عنها وویله ویل مخکې به موږ دا ګمان کوو چې ګنې دا سخته چېرته په ګناهګار باندې، وایي چې کله موږ د الله د رسول دا سخته ولیدله نو زموږ یقین وشو په دې باندې چې دا د انسان د عمل چې څومره نیک اعمال الله ورکړي د هغې موافق وي. په دې کې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې سخته ډېره سیوا شو، دومره حد ته ورسېدله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ځي. او په دغه وخت کې خپلې لور ته یو خبره وکړه، فاطمه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم هغه لور وه چې نبي صلی الله علیه وسلم به هېڅ چاته په مجلس کې نه پاڅېده، چې کله به فاطمه راله نبي صلی الله علیه وسلم به ویل زما لور ته ځای خالي کوي، لکه باچاهنه چې را روانه داسې دغه به ورته ورکوو. او دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په نونو کې هغه لور چې د الله د رسول سره په ناسته پاسته په تللو په مزل په خبرو کې یو شانتي وه، بیخي د الله د رسول خویونه پکې. نو دې ته نبي صلی الله علیه وسلم په غوږ کې دوه خبرې وکړې، دې وژړل. په هغه وخت کې ته عایشې تپوس وکړل د الله رسول څه ویل دی، هېڅ هم ونه ویل. ویل دا ماته د الله رسول ویلي، تاسو ته نه وم دا خبره. نو دا خبره چې کله وکړله، عایشه فرمایي وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما په غېږ کې پروت و، نو وایي داسې پروت و په دې پتونه سر یې کې بس سر یې ناڅاپه لاړې زما دې سینې له لاړې. او کله چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، د دې نه مخکې دا خبره وکړل زما نن نمبر هم د عایشې سره دی، د هغې په کوټه کې، او زه به په هغه کې سم لمه څه به داسې ګرځم راګرځم، ګرځېدلی نه شم، تکلیف دی راته. نو ټولې بیبیانو چې وو هغې دا خبره وکړله، مشوره یې وکړه، ویل زه سید تر عایشې سره پاتې شم. او عایشه نبي صلی الله علیه وسلم ته په نسبت د نورو زنانو باندې د زړه نه ورسره مینه محبت زیات و. نو عایشه وایي زما په دې پتون باندې سر ایښی، او بیا خاص کر د ښځې او د خاوند ډېر زیات مینه محبت یې په یو بل باندې ډېر زیات خفه کېږي چې کله رشته قوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې پتون باندې سر ایښی، او په دې کې وایي دا سر یې راایسته زما د سینې له، او ساه یې ورکړله. وایي چې کله نبي صلی الله علیه وسلم ساه ورکړله، په دغه وخت کې وایي زه په ځان پوه نه شوم، ما چغې وکړې، په تیزه تیزه مې چغې وکړې چې یا خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. حالان کې ما له وایي نو په کار دا خبره چې ما په دغه وخت کې دومره چغې کړې وې. وایي سختې چغې مې وکړې، ما ویل چې رسول الله وفات شو، په ښځو پسې ورمنډه کړې. په دې کې ټول خلک خبر شو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی.